پنځو منځونو نه وروسته دا پنځه وظیفې کوئ، الله تعالی به پې د هر قسمه مشکلاتو د هر قسمه مصیبتونو او غمونو نه خلاص. او دا پنځه هغه کلمات دي چې انبیاو په سختو حالاتو کې انبیاو دا ویلي. د سحر مانځه نه وروسته دا ذکر کوئ، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چې څومره ډېرې ویلی شي دومره اجر او فضیلت ډېر دی. دومره هم الله تعالی د مشکلات او د مصایب او د خفګانونو او الله تعالی به په هر قسمه حاجت پوره کړي. او دا هغه کلمه وه چې یونس علیه السلام کله مئی خېټې ته لاړې، یونس علیه السلام 40 ورځې دا ذکر کړی و. الله تعالی پرې د څومره مشکلاتو نه بچ. او د ماسپښین د مانځه نه وروسته دا ذکر کوئ، دا کلمات وایي حسبنا الله ونعم الوکیل. دا ډېره بهترینه وظیفه ده. ابراهیم خلیل الله چې کله اور ته غورځېدو نو په دغه ټیم کې هغه وی حسبنا الله ونعم الوکیل. او نبی علیه السلام چې د طایف په بازار کې خلکو په کاڼو ویشتلی و، نو نبی علیه السلام په هغه ټیم کې ویلي حسبنا الله ونعم الوکیل. نو د ماسپښین مانځه نه وروسته دا وایي، د مازدیګر مانځه نه وروسته دا وایي لا حول ولا قوة الا بالله. دا ډېر بهترین ذکر دی. نبی علیه السلام وی دا د الله د خزانو نه یو خزانه ده، بهترین ذکر دی. چې کله لا حول ولا قوة الا بالله دا ذکر څوک په کثرت سره کوي نو حدیث کې راځي د دې په وجه به الله ستا غمونه، ستا ټینشنونه، ستا قرضونه، ستا هر قسمه مشکلات الله تعالی حل. او د ماښام د مانځه نه وروسته دا الفاظ وایي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا ډېر بهترین ذکر دی. نبی علیه السلام به بار بار وایي. نو د ماښام په مانځه پسې دا ذکر کوئ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. او د ماسخوتن د مانځه نه وروسته دا وایي استغفر الله واتوب الیه، استغفار وایي. ځکه حدیثو کې راځي، یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي زه په ورځ کې 80 ځله استغفار وایم. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي زه د ورځې 100 کرته استغفار وایم. نو په استغفار کې خو ډېرې زیاتې فایدې دي. استغفار یو فایده داره چې د چا الواد نه الله به نکامله صالح الواد درکوي. چې په چا قرضونه یې الله به د قرضونو نه بچ کوي، د چا کاروبار خراب یې الله به کاروبار برابروي، او چا ته د بارانه او د اوبو د رزق ضرورت د استغفار په وجه الله د خلکو رزق پراخوي. الله تعالی په خلکو بارانونه کوي. نو د پنځو منځونو نه وروسته دا پنځه وظایف او پنځه قسمه اذکار کوئ، الله به هر قسمه مشکلات حل کوي.